اچھا جی، آج کا سوال یہ ہے کہ وہ صحابی کون تھے جن کے مرنے کے بعد عرش خداوندی ہل گیا تھا اور 70,000 فرشتوں نے اس کے نماز جنازہ میں شرکت کی تھی. حاجی نن سوال دار ہے چې کم صحابیو جلیل القدر صحابیو چې د هغوی په کله فوت شو، یعنی وفات شو، د هغوی په وفات کېدو چې کوم دی عرش خداوندي د الله رب العزت عرش چې کوم دی هغه هم داسې وایي رپېدلی و، او د هغوی په جنازه کې چې کوم دی 70,000 فرشتو شرکت کړو. دا هغه صحابي نوم څه دی؟ اچھا جی، آج کا سوال یہ تھا کہ وہ جلیل القدر صحابی کون تھے جن کے مرنے کے بعد عرش خداوندی ہل گیا تھا اور اس کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی تھی. تو اس کا درست جواب ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی تھی. اجنن سوال دا ور چې هغه کوم صحابي جلیل القدر صحابي چې دا غي په وفات کېدو باندې د الله رب العزت عرش کوم دی هغه مو خوځېدلی وو او دا غي په نماز جنازه کې 70,000 فرشتو شرکت کړو. دا غي جلیل القدر صحابي نوم دی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ادا جلیل القدر صحابیو د دې په جنازه کې 70,000 فرشتو شرکت کړو.